د پاکستان شاهین لوبډلې بنگلادیش لوبډلې ته یو ډېر غټ شکست ورکړی دی. ټاپ اینڈ سیریز روان دی چې پای کې د پاکستان شاهین لوبډلې او د بنگلادیش ای لوبډلې میچ شوی دی چې پکې د پی ایس ایل ټیلنټ پکې خواجه نفع یاسر خان عبدالصمد ډېر ښکلی ډېر زبردست بیټینګ کړی دی. د پاکستان چې کوم نوجوان کھلاڑیان دي ډېر ماډرن کرکټ سره ډېر زبردست بیټینګ کړی دی، خو چې کله دا کھلاڑیان بیا د پاکستان انټرنیشنل ټیم ته راشي نو بیا په دوی باندې دومره زیات پریشر شي چې دوی هغه رنګ پرفارمنس نه کوي. خو خیر خواجه نفع شو، یاسر خان شو، عبدالصمد شو، دا ټیلنټډ کھلاڑیان دي، خو که چېرې دوی په خپل ځي باندې صحیح بیټینګ وکړي، مطلب یو اوپنر دی هغه ته اوپنر چانس ورکړي، یو کھلاڑي میډل آرډر کې ښه بیټینګ کوي ته هغه میډل آرډر ته راولي. خو پاکستان کرکټ ټیم ته چې کله دا کھلاڑیان راشي بیا دوی له هغه رنګ چانس نه میلاویږي. که چېرې سکور کارډ طرف ته راشو تاسو له په سکرین باندې ښکاري خواجه نفع تاسو ګورئ چې رن آوټ شوی په 31 بالونو باندې 61 رنزونه کړي دي، زبردست بیټینګ یې کړی دی. یاسر خان د لاهور قلندر اوپنر بیټسمین تاسو لیدلی شئ په فاینل کې هم ښکلی بیټینګ کړی، 40 بال 62 رنزونه ده هم جوړ کړي دي. عبدالصمد د پېښور زلمي کھلاړي دی 27 بال 56 رنزونه دم جوړ کړي دي. محمد فائق چې کوم دی 10 بال 18 رنزونه چونکې دی پی ایس ایل کې لا تاسو نه دی کتلی. محمد عرفان خان نیازی صاحب چې کوم دی 12 بال 25 رنزونه دم جوړ کړي، چونکې دله هم د پاکستان ټیم کې ډېرې زیاتې موقعې میلاو شوي دي، خو دا هغه رنګ پرفارمنس نه دی کړی څنګه چې دلته کړی دی. ښه سعد مسعود چې کوم دی په 1 بال 1 رن جوړ کړی دی او ټوټل پاکستان کړي 227 رنزونه په 20 اورونو کې، 20 اورونه مکمل وخلي 227 رنزونه جوړ کړي دي. د بنگلادیش طرف رقیب الحسن 4 اوور 43 رنز کنسیډ کړي دي، حسن محمود 4 اوور 34 رنزونه کنسیډ کړي دي، چودھری 4 اوور 39، رپن منډول 4 اوور 45، محفوظ الرحمن 3 اوور 39، سید حسن 1 اوور 26. ټول بالران ډیر زیات دبېدلي دي. بیا ورپسې د پاکستان بالنګ وګورئ او د بنگلادیش بیټینګ. نو بنگلادیش محمد نعیم چې کوم دی 15 رنزونه کړي دي، جشن عالم 17 بال 33 ښکلی بیټینګ کړی دی، سیف حسن 32 بال 57، عفیف حسین 8 بال 6، نور الحسن 16 بال 22، مهدی اسلام 3 بال 6، محفوظ الرحمن 10 بال 3، چودھری چې کوم دی 3 بال 2 رنزونه، رقیب الحسن 3 بال 1، حسن محمود 3 بال 2، رپن 2 بال 0. جی د بنگلادیش ټوټل ټیم چې کوم دی په 17 اورونو کې 148 رنزونو باندې اوټ شوی دی. پاکستان ول غټ شکست ورکړی، پاکستان په 226 کړیو او دای په 148 باندې ټوټل ټیم اوټ کړی. د پاکستان تر طرف عبید شاه د نسیم شاه ور 2 اوور 21 رنزونه ورکړي، یو وکټ ایستلی دا. شاهد عزیز 2 اوور 29 وکټ یومنا، محمد وسیم جونیئر 2 اوور 24 2 وکټ، سعد مسعود 4 اوور 30 3 وکټ ښه بالنګ سعد مسعود کړی دی. ما صداقت 4 اوور 25 یو وکټ او فیصل اکرم هم کولې بالنګ کړی 3 اوور 19 اور 3 وکټ ایستلی دي. نو دا ټاپ این ټي 20 سیریز د چې دا په لندن کې دی، دا پاکستان کې نه دی. د دې میچونه چې کوم دي دا په پاکستان کې یا په بنگلادیش کې نه دي. ټاپ این ټي 20 سیریز د 2025-26 چې پاکستان پکې لومړنۍ لوبډله د بنگلادیش ای لوب دا میچ وګټلو. جی نو دا مکمل سکور کارډ او د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.